د आवाज او د تصویر د دنیا ملګرو السلام علیکم. د جعفر ایکسپریس ټرین معامله چې کوم دا په دنیا کې په لومړي ځل نه ده شوې. دې نه مخکې هم په دنیا کې 15 ځل ټرینونه اغوا شوي دي او د جعفر ایکسپریس ټرین دا د اغوا کېدو والا کیس دا شپږم کیس دی. دې نه وړاندې په دنیا کې څو ځله ټرینونه اغوا شوي دي، یعنې ریل ګاډي اغوا شوي دي. په کال 1923 کې په لینچینگ چین کې پخواني فوجیانو چې د چا نوم شنگھائی گرین گینگ په نوم باندې یو ډله وه او هغوی ټرین اغوا کړی و. په دغه ټرین کې 15 د مغربي ملکونو مسافرو سره یوه د امریکي سنیټر لور هم وه، کوم چې بیا هغوی وروستو د 85,000 ډالر په تاوان باندې ریل ګاډی آزاد کو. د هغې نه پسته په انډونیشیا کې هم ملوکینز گینگز په نوم باندې د ملوکینز محاس په نوم باندې 2 ځله ټرین اغوا شوی دی، یو په کال 1975 کې او بل په کال 1979 کې. دوی څه غوښتل دا د هالینډ علیحده ملک غوښتنې لپاره دوی دا 2 ځل ټرین اغوا کړی و. خو داسې هم نه ده، زموږ ګاونډي او حریف ملک بھارت کې هم 2 ځل ټرین اغوا شوی دی. یو په کال 2009 کې موست علیحدګي پسندو د جنگل محل سره نږدې راجداني ایکسپریس اغوا کړی و او د هغې نه پسته په کال 2014 کې هم د رایپور سره نږدې سرونا ریلوے سټیشن سره یو ایکسپریس چې کوم دی اغوا کړی شوی او په دې ایکسپریس اغوا کېدو کې هغوی د یو هارډ کور مجرم هیبندرا د ازادېدو دپاره هیبندرا سنگھ د ازادېدو دپاره غوښتنه کوله. نو دا و د جعفر ایکسپریس سره ما ټوله خاکه تاسو ته مخې ته کېښه چې د جعفر ایکسپریس اغوا کېدل د دنیا شپږمه پیښه ده چې ټرینونه اغوا کېدل.